الدين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ولئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سورة البقرة مضمون په اعتبار سلوری سیوا اوله حصہ کې اثبات توحید او غدر بابونه وا دیمه حصہ کې اثبات رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او باقی کې دفع د شبهات او تساو نه شبهات آل کتابو د مشرکینو هغه ذکر کول او داغی جوابونه کول
اولا شبه په اتیان د جبرائیل چې تاسو جبرائیل راځي او هغه په شر باندې راتله کوي موږ ځکه تا نه منو. داغی پینزه جوابونه وکړل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين. جوابونه وکړل پینزه. بیا دویم اعتراض په سلیمان علیہ السلام چې هغه ستا ملګری دی هغه جادوګر نو تم جادوګر. داغی جواب وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان علیہ السلام جادو نو کړي کفر نو کړي شیطانانو کړي. دریم په انزالو سحر چې جادو جائز دی الله را لګلې دی هاروت او ماروت راوړي دی او ته موږ باندې کې. داغی دو جوابونه په دې اعتبار چې اما نافیه یا اما موصوله. وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت. د سرنا الله را لګلې نه دی یا را لګلې دی خو د پاره د امتحان. سرورم اعتراض او تمنګ صحیح الفاظ نه منې کې. داغی جواب لا تقولوا راینا هغه الفاظ موای چې کی بوی د بی ادبی او بوی د شرکی. پینځمه اعتراض په نسخه باندې چې ته څنګه پیغمبر کله یو خبره کې کله بل خبره کې. داغی جواب من سخ بنات نون سیانات بخیر منها او مثلها. بیا چې کله دای ذکر کو نو مې اعتراض و چې الله دې موږ ته بخبل وای چې دا زما پیغمبر دې عمر علی ګلې. داغی جواب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. استاسونا پخوانی بدی ارمان تلی. بیا دوم اعتراض و اتم اعتراض سرمینز و دری خبری اهمی بیانولی. یو بیت اللہ توحید پار جوڑ شوه ده نولی پکی شرکوی انتوائرا بیتی علی طائفین والعاکفین والرکعی سجود. دویمه خبره چې دا پیغمبر دعا د ابراهیم علیہ السلام دا غوله دعا غوښتې مبشر د عیسی علیہ السلام دی. نو تاسو ولې نه منئ چې هغه ویلو ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم. و درېمه خبره بیانوي او درېمه خبره دا چې توحید د ټولو انبیاء مشترکه مسله ده. خصوصا ستاسو نیکانو به وصیت کړي او نو لته انکار کوي. او صابها ابراهیم و بنی و یعقوب. ابراهیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام وصیت په دې مسله کړي نو تاسو ولې د دې نه انکار کوئ. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. وبنګردي طریقې د ابراهیم علیہ السلام نه مگر هغه څوک چې په وقفه خپل ځان سماتو. د ابراهیم علیہ السلام طریقه به وقفه او کم عقل پریدي چې خياري هغه د ابراهیم علیہ السلام طریقه نپریدی د بیان. چې ابراهیم علیہ السلام څنګه بیان کړو نو اخیار به هغه سے بیان کړي او چې کمقلی بی وقوفی نو هغه د ابراهیم علیہ السلام هغه طریقه پریدی او دې بل ځان نو ول طریقې جوړي او بدا حکمت او دا حکمت او حکمت د ابراهیم علیہ السلام طریقہ د بیان سوا. سورہ انعام سلورو یا میاتو گوئی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ابراهیم علیہ السلام پر پلار آزار تاوی انی
انی اراکا وقومک فی ضلال مبین زوینما تاوستا قوم لرا پا گمراہ خیارا کی لارتا اوستا قوم پا خیارا گمراہ کی پراتے صفا خبره ورته وکړه صفا خبره کول په غلط لار روان دی هغه ته وایي ته په شرک کې اخته یې ته په بدعاتو کې اخته یې دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې په شرک کې اخته دی وایي په ګمراهۍ روان یې دا د هوښیارانو کار دی د کمقلو کار دا دی چې په شرک کې اخته یې ته ورته وایي ته هم ښه وایې زه هم ښه وایم گزاره به یو بل سره کوو خیر دی د خدای دوسته لکه گزاره پکار ده دا د کمقلو طریقه ده د هوښیارو طریقه دا ده چې غلطې ته غلطه ووایه شرک ته شرک ووایه انکه پلار شرک کوي ورته وایه انی اراکا وقومک فی ضلال مبین زه وینم تا ستا قوم لره په ګمراه ښکاره کې دارنگی پلار توایا لا يحب الآفلین وهم زبریوتن کی پلار توایا لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین پلار توایا او قوم تا یا قوم انی بریو مما تشرکون پلار او قوم توایا ومانا من المشرکین نیمز د مشرکانونا پلار او قوم توایا ولا خافو ما تشرکون بی اللہ یشاء ربی شیئا پلار او قوم توایا وکیفا خافو ما شرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ دا ویرہ پیمپیریان دیر خری خدای متشددین دی دی تشدد کئیو تشدد نه موږ د ابراهیم علیه السلام طریقه خپله کړې ده موږ هوښیار یو او ته بېوقوفه او کمقل یې چې د ابراهیم علیه السلام طریقه دې پرېښودې ده مړه نو ته ما ته متشدد وایې او ما ته وایې دې کمقل دی حضرت شیخ القرآن به کله کله وي ولو کان تشدیدا بیان کتابه ولو كان تشديدا بيان كتابه وإظهار قول من نبي محمد تشديد الله كتاب او سنت پیغمبر بیانو لی ولو كان تشديدا بيان كتابه وإظهار قول من نبي محمد فإني بحمد الله ربي مشدد فإني بحمد الله ربي مشدد هلموا شهودا وشهدوا كل مشهدي الحمد لله زه متشدد ما او هر ځای راجمع شي واده متشدد دی ولو كان تشديدا بيان كتابه وإظهار قول من نبي محمد فإني بحمد الله ربي مشدد هلمو شهودا وشهدو كل مشهدی هذا راجم شئی ہوائی چھ دے متشدد دے دا دا اخیارو طریقہ چھ شرک تا شرک آیا مشرک تا مشرک آئی چھ اغت توباو باسی چھ تا شرک تا خوائی یارا تا ام خکار کے نو اغت توباو باسی چھ تا دوائی یارا تا ام خریخو ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه وبنګردي طریقې ابراهيم عليه السلام نه مگر هغه څوک چې بیوقوفه خپل ځان ولقد استفینا فی الدنیا او تحقیق سره چون کړه موږ دلته دنیا کې استفیناهو چون کړه موږ دلته نو سمندر دے اخیارو منگ دے خوخ کڑے ہو دے منگ خلقو نا چون کڑے ہو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اوی بدے پا آخرت کدنے کانونا اس قالا لہو ربو اسلم کلا چوید طرف دا غالا کی دا اوید ما غالی خود دا رب دا مخلوقات تا وصا بها ابراہیم بنی و یعقوب درم خبره اهمه
چې توحید باندې ټولو انبیاء او استاسو مشرانو وصیت کړی دی ولې نه منئ ووصى بها ابراهيم بني ويعقوب وصیت کړو په دې مسلې ابراهيم عليه السلام پر بچو ته او یعقوب عليه السلام نو ویلو زما بچو یقینا الله چون کړی تاسو د پاره دین نو ممرای تاسو مگر بدا سے حال کې چې مسلمانان نو مرد چا اختیار کړي چوب ممرای مگر بدا سے حال کی جو مسلمانان یہی نو مر خود چا اختیار کے نہیں خو مطلب دا دے چه ہمیشہ مسلمان اوسا نو چه مرد در راضی نو پہ اسلام کی برازی لگے او سڑے زمیندار دے نو چه مرگ راضی نو افلانے زمیندار مر دے یو سڑے دکاندار دے مرگ راضی نو افلانے دکاندار مر دے یو سڑے ڈریور دے مرگ راضی و افلانے ڈریور مر دے نو چه یو سڑے ہمیشہ مسلمان نو چه مرگ راضی نو پا مسلمان آئی کے برازی ام گندن شہدایا وی تاس موجود کلا چازر شو یعقوب علیہ السلام دا علامات دا مرگ الموت علامات دا مرگ اس قالا لبنی کلا چوی بچوتا دس عبادت بکوی زمانہ بعد قوی دی منبا عبادت کا استاد الہ و الہ آبائکاود الہ دا مشران استاد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق چگہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام الہ واحدہ الہ واحدہ منصوب بنابر بدلیت یا حال دے دا الہی او یا بدا سے حال کی چھے الہی او دے ونانو لہو مسلمون او منگیو دے اللہ تقاڑا کی حدود کی مطلب دا دیو الہ دیو حاجت روا پختو کی سادہ پختو کی دیو الہ حاجت روا یکی دیو اللہ عبادت بکو لگا اگر نہ ہی پدرے چھے پدا سے حال کی چھے الہی واحد منگا سرکائی کے طالبان ہوں نماغا وقت کافی ہے من سر مرگر سادہ کو نیو یورد راگی ماتا ہوئی ہوئی مالا لگی پیسے راکا کنا نمائی سکے پیسے ویزدان لمانا آلما نمائی پا مانا سکے وقتی میں سبق ہوئی مولانا سیبنا میں اگر آتاوی چھ ما احسن مماتا و فی قلبی تفاح سخه دی هغه چې هغه مړ شي او د هغه په زړه کې مانا پراته وي ماڼۍ یې خوړلي نو مایخان ما له پیسې ورکړې زه ورشي ځان له ماڼه واله ساده غوندې وي عورت راغې ما ته وایي یاره دې سبق باندې نن نه پوهېږم ما ولې وی بابا راته سبق وي خو پکې وي چې په حال د کون د زید کې چې قایم دی ولاړ دی دا ولار خو ټیک شو خدا حال د کون پکې څه شي ما دا ځای حال واقع شوی دی منصوب دی د فلانی د پاره حال دی نو یې سم دی راته وایي چې زید ولاړ دی دا په حال د کون د زید کې چې ولاړ دی وی دا په حال د کون پکې څه یو اس قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد حاجت روایت کیو ونحن له مسلمون او منگیو دی اللہ تغاڑا کی حدون کی تلک امتون قد خلط دا یو ٹولگیو چی تیر شو دا انبیاء علیہ السلام لها ما کسبت دی ڈالی دا پارا دی ٹولگی دا پارا بدلا آگا و چکڑیو او تاسو لا بدلا ستاسو دا عمل آئی اخبر عمل آکڑے ہو آیا شاعر ہوئی مر چکے جو رونا کی بد میں جہان دے مر چکے جو رونا کی بد میں جہان دے اب اٹھیے دردیاں کہ سب یار سو گئے
لاړ لغی خپل منزل کې بسترې واچولې ولا تسألون عما كانوا يعملون او تاسو نه به تاسو نه کړی شي دا چې هغه کو ستانه بستا د عمل تاسو کیږي وقالوا كونوا هودا ونصارى اوس دې ځاینا رد شروع په اهل کتابو باندې او دا رد بیاي تر آیت نمبر 141 دا په دای په میانس کې رد شروع کو حصہ شروع دا د اثبات د رسالت او په دې کې رد په اهل کتابو شروع کو ځکه دای پر رسالت اعتراضونه کول په پیغمبر پاک اعتراضات کول نو الله تاسو پاغه اعتراض کو زپتا سو اعتراض کو وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا وإليه شيء تاسو يهوديان يا نصاران اللار بمومية والطوايا جواب بل ملة إبراهيم حنيفا بل كتاب شيء طريق إبراهيم عليه السلام حنيفا چولارو بالتوحید وما تونکو شرک لارا حنیف آغا چاہتا ہوئی چاہا یو شے پریدی او بل انیسی ناغیتا ہوئی حنیفا لگا شعر داربو کرازی وادرکنا اجازا من اللیل بعد ما اقام الصلاة العبد المتحنفو منگا قافلہ آغا وقت رائے انی ولا چاگا عبادت گزار بستر پر خودوا اور آپا سے دلے و عبادت کو وادرکنا اجازا من اللیل بعد ما اقام صلاة العبد المتحنف نو حنیف آغا چاہتا ہوئی چاگا یو طریقہ پریدی او بلخ بلکی ابراہیم علیہ السلام دے پلان آغا طریقہ پر خودوا اغینو آغستے او هغه صحیح طریقہ د توحید هغه نیولې واغې اغستوا وما كان من المشركين او نو د مشرکین نه وقولوا آمنا بالله وای موږ ایمان راوړل په الله او هغه باندې چې را لګل شو د موږ ته او هغه باندې چې را لګل شو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تا اول واردا غیتا او پاغ باندې چورگشو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا او پاغ چورگشو انبیاء تال طرف رب دینا بیلتون قومنگا پمیان دیو تان کد دینا چه سوک منو و سوک نمنو نمنگا طول انبیاء منو ونحنو لہو مسلمون ومنگیدی اللہ تا غاڑا کی خودون کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اغیر معیار گردول دا حق صحابہ معیار دا حق دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو اعتراضون کوئی پیغمبر کو پریدا دا آغا ہم نشینان دا آغا مرگری آغا معیار دا حق دی نو آغای نو تاسو پیغمبر اعتراضو نا کوئی مطلب دا دے چه پیغمبر پاک باندې تاسو اعتراضات کوئی نو دا کو دیر بعید خبر دا زکا چه پیغمبر پاک سره چه سوک ناس دی ہم نشینان دی نو آغا معیار دا حق دی نو پیغمبر پاک باندې تسنگا اعتراض کے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا بعض خلق چاگئی صحابہ معیار دا حق نمانی نو آگئی وی دلتا کہ مثلو زائد دے نو آگئی وی فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا مثلو زائد دے کہ دای ایمان راڑ پا آغا چه تاسو پی ایمان راڑے دای بسم اللہ روان شو نو مراد تینا قرآن و سنت دی تدای ایمان راڑی پا قرآن و سنت و حسابہ پا که میار دا حق سنگا شو من وایو نا دلتا مثلو زائد ندے بے زائد دا
ذکا بے حرف دے مثلو اسم دے زیادت دا حرف اولاد دا زیادت دا اسم نا نو تا اسم زیادی کے و حرف نا زیادی کے خدال میں کچھ کالا کالا ہے کنا نا دا بے زائدہ دا مثلو ندے زائدہ دا بے حرف دے مثلو اسم دے زیادت دا حرف اولاد دا زیادت دا اسم نا نو مانا دا فَإِنَّ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا دیو جو امام نصفی تفسیر مدارک کے آغا ذکر کئی چدا مثلو صفت دا مصدر معذوفہ دے مانا دا فَإِنَّ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم کدا ایمان رار ایمان پشاند ایمان ستاسو نو صحابہ میں یار دا حق دی چدا صحابہ بندی ایمان راڑ فَإِنَّ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا دیو جنا صحابہ معیار دا حق دی صحابہ دا تاننا صحابہ دا جرحنا محفوظ دی پاگئی باندی جرح نشکولے دیو جنا اصحاب الجرح و تعدیل کم کتابونه جدید جرح و دا تعدیل نو آگئی دا صحابہ بارکی جرح نکی دا صحابہ بارکی خبرہ نکی چپا آگئی جرح ہوگی زکا آگئی دا جرح نا محفوظ دی پا صحابہ جرح نشکولے شیعہ راو لگی دا نو پا صحابہ جرح گئی فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ ایمان راڑ گئی او کدئی صحابہ میں یار دا حق نوے نبیا آگئی چھ صحابہ میں یار دا حق ندی نبیا آگئی تا اللہ امتا وسطنو لے ہوئی آگئی پا گواہی کیوں لے پیش کئی شہداء علی الناس لیکن چھے عادلان نہیں نو اگر بیا گواہی کسنگا پیش کے ارستو بے تفصیلو کو لگا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کدا ایمان رار بشاند ایمان ستاسو پدے قرآن نو دائی بسملار باندے روان شو او قواوڑی دل فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ بے شکا نو دائی دی بخلاف لرکے دا حقنا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یعنی فَسَيَكْفِي مِنْكَ اللَّهُ لَهُمْ مانا دا زردے چھ کافی بچی ستاد طرف نہ دیتا اللہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یعنی فَسَيَكْفِي مِنْكَ اللَّهُ لَهُمْ زردے چھ کافی بچی ستاد طرف نہ دیتا اللہ وَاللَّهُ وَسَمِيعٌ عَلِيمٌ او دا اللہ دے ارید ان کے اوپوا دا اللہ دے قبل ان کے اوپوا سمیع پمانا دا قبل ان کی مرادی پمانا دا اورید ان کی مرادی کل اورید ان کے کل قبل ان کے دوارک کئی قبلولوں کئی اوریدلوں کئی سبغت اللہ دا مفعول دے دا فعل معذوفہ مانا دا الزمو سبغت اللہ لازم کئی بزان باندی دین دا اللہ سبغت اللہ یعنی الزمو سبغت اللہ الزمو دین اللہ زاد المسیر کی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مانا کئی لازم کئی بزان باندی دین دا اللہ دارنگ سبغت اللہ نا مراد دین دا اللہ تفسیر کے ابن جزیم دا مانا کئی تفسیر ماوردی اغام دا مانا کئی امنکت والعیون کے تفسیر قاسمی ہوئی سبغت اللہ الزمو سبغت اللہ لازم کئی بزان باندی دین دا اللہ خود سبغت اللہ ہوئے رنگ زان لد اللہ دا دین رنگ ورکا خلق زان لد رنگونا ورکی کنا نو سوک زان لد یہودیت رنگ ورکی سوک زان لد نصرانیت رنگ ورکی سوک زان لد مجوسیت رنگ ورکی سوک زان لد ہندوانو رنگ ورکی
ته ځان له د الله د دین رنګ ورکا. څه مطلب؟ څوک ځان د هغې سره مشابه کوي، نو جامه، شکل، ویښته ټول د هغې په شان کي. چا ځان د هندوانو په شان کړی نو سړی پرېښودي. پخوا په دې ملک کې هندوانو، زموږ د کلي کې نه کوره هغه هندوانو. کله چې پارټیشن وشو او هندوستان او پاکستان جدا شو، نو هغه هندوان د دې کلي نه لاړل هندوستان ته او د هغې هغه ځایونه پاتې شو. د هغې هغه کورونه، د هغې هغه ځایونه خلکو ترې نه واخیستله. هغه زمونږ زوړ یو کور و، شیخ القرآن اخیستی و، هغې ته به د هندوانو کور وي، ځکه مخکې پکې هندوان اوسېدله. نو په دې ملک کې هندوانو، نو هغې لاړل، خو د هغې هغه رسمونه، د هغې هغه رواجونه هغه پښتنو خپل کړل او هغه به دی کول. زمونږ د غر باندې په سر باندې 15 زبرګان خلک و، نیکان او غراغلي هغوی ناسته کړې وه. هغوی په لاهور کې او ځای هلته هم ناسته کړې وه. سنبدال کې بیا داسې راغلي وو، بیا هندوستان ته تللي وو. نو هغه 15 کسو د غر په سر ناسته کړې وه او بیا دلته نه تللي وو هندوستان ته. چې هغوی لاړل، نو خلکو د هغه 15 کسانو په نښه د هغوی په ځایونو باندې داسې اوږدې اوږدې ګټې خښې کړې، 15 ګټې. چې 15 ګټې خښې کړې، دا 5 پیر ورته ځکه وایي. نو بیا به په دې کلي کې هندوانو اوسېدل، مسلمانانو اوسېدل. نو بیا به چې هغوی لرل، نو خلکو به په کال کې یو ورځ په هغه ځای باندې میله کوله. پخوا به دې کلو کې میلې وې. اختر چې به تېر شو، د اختر نه بعد به میله وه. نو په یو ورځ به میله وه، نو د اختر په 3 ورځ باندې میله به زموږ په دې مقبره کې وه. نو دا هلکان به جنکای به وي او په دې ونو کې به یې ټالونه اچولي وو او هغه پړو ته به یې جرسونه ځوان کړي وو، د غټ ګینګړي. نو چې ټال به یې و، نو دا پړي به یې داسې کړه، هغې به یو شړنګ وکړ، ټالونه به وو، پکې به ځلوبی او دا یې څیزونه یو شی بل شی خرڅېده. بیا به په 15 ورځ باندې 4 ورځ باندې میله اخون بابا کې وه. دا درې ته چې سړی ځي، دغه مقبره چې ده، نو دغه ځای به میله وه. دا ما ته یاد دي، زه وړوکی وم. او بیا په 15 ورځ باندې به په شاه منصور بجارو کې وه، هغه به بیا غټه میله وه، دا ټوله ضلعې خلک به ورته راتلل او دا میلې به وې. دغسې یو میله به په بیساک میاشت کې وه، نو هغه به خلک د دې غر سر ته ختل. هندوان به هم تلله، مسلمانان به هم تلله. او د هندوانو او مسلمانانو، هندوانو به ځان سره حلوا، پراټې او دا څیزونه اخیستي وو. هغوی به ویل دا زموږ 15 پنډتانو دلته راغلي وو، ناستو. نو دا د هغوی نښې دي، 5 پانډو. نو هغې له به تلله. مسلمانانو به ویل دا 15 پیرانو، 5 پیره. نو هغوی به هم تلل، هغوی به هم حلوا او پراټې اخیستې وې، هلته به یې نظر او منښتې هغه پیش کولې. هغه د هندوانو وخت ما ته نه دی یاد، خو د مسلمانانو هغه راته یاد دی. نو زه داسې هلک وم، 18 کالو وم، او ما ته یاد دي چې د مسلمانانو به میله کوله. نو دی به تلل او حلوا او پراټې به یې هلته وړل، د غر په سر په هغې به یې کېښودل. دا لینده چې یې غولیل، نو دې کې زه ډېر تکړه وم. او چې څوک کاڼي به مې واغسته، نو دومره مرغۍ به مې ویشتې، بد کېده به رانه نه. زما دې کلي کې ټولو همزولو ته پته ده. او ما به دا وړې مرغانې غټې به مې ویشتې. یو ورځ یو تن اوس هم ژوندی دی،
علماء خواه ما به وشتې هغه به جولای کې اچولې دا جولای مې یو خوا بل خوا پرېوتې دومره مې ورله ویشتې وې خط کېده به نه زه مو ختم بره نو دې کلي یو دوه زنانه وې اوس بوډایګانې دي نو هغوی ځان سره څه دغه مغه وړي وو نو دا کوچاګي غوندې جوړ کړه د کپړې دا بوډایګانې غوندې د ماچس دا ډبې هلته یو ونه وه هغې کې ځوړند که ای پکې کېم له جوټي ورکولې چې لکه موږ له زیه راکي رول راکي نو زه دې خوا په ګټه ناست وم چې هغه جوړ کړه ما لینده راکړه شوک چې هغه مې وویشته هغه لاړل ای دا پسې شو زه ترې وتښتېدم نو چې بیا هغه یې جوړ کړه نو بیا مې وویشته خط کېده خواست هم نه نو بیا هغه یې راپسې نو اوس هم ما د وړوکوالي خبرې هېرېږي نه نو دا میلې به وې هغه به جوړې کړې وې او دی به تلله شیخ القرآن دی الله پې رحمتونه ولیږي چې هغه په طریقه باندې اول د خلکو د عقیدې اصلاح وکړه او بیا د شپې هغه ګټې چاته چا وګرځول چا وګرځولې خو هغه ګټې بیا چا ماتې کړې ویې غورځولې او هغه میله او هغه ختم شو دا رنګونه د هندوانو یې ځان له ورکړي وو هندوانو ملوا پراټې وړې او مسلمانانو هم وړې هندوانو به هم دا کول دې ځای شګډېری بابا و زارت ته تلمه شوتله ځکه زمونږ خو به میښې وې نو ما زه تلم شوتله ښځې هغه زیارت کې را جمع وې چې زه لړمه حلوا یې راوړې وه پراټې وې نو ما ته وې راشه وخوره نو ما دا خو غول دي ولې حلوا ته دې غول وې ما او دا غول دي ما دا نظر د غیر الله دی وړوکی وم نو ما ته یاد دي په دې کلي کې هم دا وو د دې ځای نه شغله اوچته شوه د کلي مینځ کې یو زیارت دی ویلای بابا ورته وایي نو په هغې به پرېوته د هغې نه به اور را اوچت شي شغله نو په دې به پرېوت شیطان به دا کار هم کړو خلک به یې ګمراه کول هغه ختمې شوې چې کله توحید راغې شرکیات لړل بنیاد یې ووته دې کته او ویلای بابا او دې ځای کې نتو درې بابا او هغه راشکې بابا او دې ځای کې کر بابا او دا سړی چې کوزېږي دې لاره کې شوی بابا او دې کې به ډیوې بلې وې هندوانو چې څه کول هغه رنګ یې ځان له ورکړی و سکانو چې څه کول هغه رنګ یې ځان له ورکړی و یهودو چې څه کول هغه رنګ یې ځان له ورکړی و اوس هم په هغه رنګ خوشحالۍ د هغوی په ژبه خوشحالۍ دی چې خبرې کوي نو نیمه به د هغوی ژبه وایي نیمه به خپله وایي او په هغې خوشحالۍ نو چې دی نیمه هغه وایي نیمه پښتو وایي نو ته نیمه عربي وایه نیمه پښتو وایه چې دی ستا په هغې نه پوهېږي ته د هغه په هغې نه پوهېږي چې تا ته وایي ته پکې عربي وایه زه پکې د پیغمبر ژبه وایم ته پکې د انګریز ژبه وایې یا ته سمه پښتو وایه زه به سمه پښتو وایم او که ته دغه وایې زه دا وایم بیا به نه وایي خو احساس کمتري دی په خلکو کې چې یو سړی انګریزي وایي پکې پښتو کې دا ډېر ایجوکیټډ سړی دی او دا ډېر سکالر دی او دا کالر دی او کالر دی که سکالر دی خو څه شی او چې عربي پکې وایي نو یاره دا څه مړه د بیکورډ سړی دی دی هسې اړم دی نو سمه پښتو وایه که تا ته وایي سم په هغې ورته ځم صبغت الله ځان د خدای په دین رنګ کا په نورو یې مه رنګ کو الزموا صبغت الله رنګ یې ځکه ووایي ځان له رنګ ورکې د خدای د دین رنګ ورکه چې په دې ښه ښکاري صبغت الله رنګ شئ په دین د الله باندې یعنې صبیو صبغت الله صبیو ورته راوباسه الزمو ورته راوباسه ستا چې کوم خوښي صبیو صبغت الله رنګ شئ په دین د الله باندې ومن احسن من الله صبغا څوک دی ښایسته د الله نه په دین کې ونحن له عابدون
او منگئی دی اللہ تا عبادت کونکی خپلا جامع پاگی خکل اخیاری چین تا زرطلیو ما نو زمان دا خپلا جامعی اخپل دسمان لمی پتکی والی نو چه بازار تا ولو دی خلقو برا منڈی کری او ما پسی بر روان چه لما را پسی بر روان و فتوان بے اسکل زان لا دا دی در پارا چه غیط دا جامع خکل اخیاری دا دا پتکی و تا خکل اخیاری دا یہ دا غی خوالو جامع نی تولی دنیا لا کپڑے جوڑی اخبرو ور پولیو پاو کپڑا نیو جانگے چوڑی یا بنین غی پولیو پاو ماما برگرو تاوی میں دا اللہ جیبا نظام دے تولی دنیا لا کپڑے جوڑی اخبرو ور پولیو پاو کپڑا نیشتے خپلا بربن کردی دا حال لے نو دا خپلا جامع باندے زان درون خیارا کا جامع کھولے واچو صفاو اچو من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعبادی و طیبات من الرزق خپل اگر دین باندے زان خیستا خیارا کا کھولے گیرا خد صفا کری مانگز دی پکی والی او خورنا کا او برابر کری دی چه بدرنگ نه لگی سنت خیستا لگی بدرنگ نه لگی تی بدرنگ کی تو والا دا سی حیعت جوڑ کے چھتا پچے کل روانی نو سڑے ہوئی کی نٹانگی واگی نیولی دی تی ما بدرنگو کنا چه خلق زان دا سی کا چه خلق تا تو گوری چه غیوی یانا دا سی خوان چه زم دا سی شم نو چه تو گیرا دورا روان اجارا کی چه تا تو سو گوری نو پائی که دا پخکر وان که سمرنگی چه ڈوڑایو کرن اللہ اس پا گیرا سپا کی گیرا دی بدرنگا کردی را نو چه تا تا خلقو گوری نو دا جام باتا ہو گوراوی من بس گیرا پریدو چه دا تاو گوری تا شکل دا سی جوڑ کردی چه تا بدرنگ خیاری نو خلق استان عبرت لی جامع دی دا سی کردی چه تا تاو گوری نو ستا دا وجن خلق دی دین نبادل شی تو خدای اگینو کا دو دیرو خلقو دا وجن خلق دی دین نبادل شی چه دا آغا اخلاق دا آغا عادات دا آغا کردار دا آغا جامع تد خبر اخلاق کردار جامع پیزار دا سکا چه خلق تا تاو گوری چو یرا زم خول بچے عالم کوم زم خول بچے طالب کوم نو علا خوان کئی او چه تا تا گوری او غو یرمان زیتا علم للیگو خو که دا سی ملاکی گی نو بیا خوڑو پکار ندے دا سی عالم فاضل جوڑی گی نو اڑو پکار ندا نو تستانا وجن خلق دا دین نبادل شی او دین دا ندے دین صفائی دا طهور شطر الایمان سروات اللہ رنگ شریف دین دا اللہ باندے ومن آسن من اللہ سبغا سوگ خیصد اللہ نا پر رنگ کے یعنی پر دین کے ونحنو لہو عابدون اور منگئی دی اللہ تا عبادت کرن کی قُلَا تُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَاَ پیغمبرہ آئے تاسو جگر کوئی من سرا پا دین دا اللہ کے اور دا اللہ دے زمن رب استاسو رب اور من لرا بدلہ زمن دا عملونو اور تاسو لا صدا استاسو دا عمل ونحنو لہو مخلصون اور منگئی دے اللہ تا خالص کرن کی عبادت لرا ورا مخ کے دے یوسو آیات مخی آیات نمبر 133 گو رئی آل دے ویلیو آخر دا آیات تتمد آیات وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ بیا آیات نمبر 136 تتمو گو رئی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور بیا آیات نمبر 138 وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور بیاد نمبر 139 وَنَحْنُ لَهُ مُقْدِسُونَ
خدا درې واړه راجمع کا نحنو له مسلمون نحنو له عابدون ونحنو له مخلصون منگا غاڑو ما اللہ تلتو منگا عبادتم دا اللہ کرو او منگا اخلاص دزڑا توجہ اللہ تا کرو دا دری والا چی اوزائی کی نبیا دا عبادت پخون سڑے پوشی چی تا غاڑو ما اللہ تا ایخدا تو عبادتم دا اللہ کے او دزڑنو ما اللہ تا متوجہ اخلاص امیدار کے ام تقولون ان ابراہیم آیا وائی تاسو یقیناً ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام و اولاد دا غیو کانو دنو نصارا و غیو دیان یا نصارا تاسو سوائی چه غیو دیانو یو دیانو نصاراو یغی نصاراو قل آندم علم و ام اللہ ورطوائے تاس خبوئی گئی یا اللہ نو اللہ کو گئی تدانی دیویلی ومن اللہ ممن کتم شہادتاً عندہو من اللہ او سود یاد ظالم نے چاہ پٹاکڑا گوائی چد سخوا من اللہ دو طرف دا اللہ نا سمطلب گواہی یعنی وینا چدتا مسئلہ معلوم ہوا دو توحید مسئلہ تا معلوم ہوا دا سنت او بیام داغا مسئلہ پٹاکڑا نو دن لو ظالم بسو کی چدتا مسئلہ معلوم ہوا او بیام داغا مسئلہ پٹائی ومن اللہ ممن کتم شہادتا اندہو من اللہ سو زیاد ظالم دے دا اچانا چاہ پٹاکڑا گوائی چد سخوال طرف دا اللہ نا گوائی مسئلہ ورطا معلوم ہوا او بیان دے پٹائیو او دے مسئلہ خارا کئی نا نو اللہ وی ددنا لوی ظالم دنیا کی بسو کی بیا اب پٹاون کو کہ لوی ظالم بیا دغا دے دیو دے حدیث کے راضی چاہتا مسئلہ معلوم ہوا او غی پٹاکڑا یولجو بلا جام من النار دا قیامت براز باورتا دا ورواگی واچو لشی چتا دنیا کے خلبان کڑے وا حق دنو بیان کڑے یولجو بلا جام من النار دا قیامت براز باورتا دا ورواگی واچو لشی چتا حق معلومو اور بیان دا پٹکڑے اور دا نخکارا کو ومن اظلم ممن کتم شہادتا اندہو من اللہ سوک زیاد ظالم نے دا وچانا چپٹیگڑا گوائی چد سخوال طرف دا اللہ نا مسئلہ و معلومہ ابیان پٹاکڑا تا توحید مسئلہ معلومہ ہوتی پٹے دیو جنہ چھ خلق بخبشی تا حق معلومہ ہوتی پٹے نو سباب تا اللہ لس جواب ورکے ذکلا کنواما ایاہ علماء دین مالی وراکمو تغادیتموان منکرات الاوامری وعلماء ولیم دا حد بیان نسترگی پٹی گڑی ایاہ علماء دین مالی وراکمو تغادیتموان منکرات الاوامری اما الامر بالمعروف والنهي فرضكم فارستم عن ذاك اعراض حجري امر بالمعروف والنهي المنكر تاسو فرض نو تاسو لا پر خدل اما اخذ الميثاق ربي عليكم بان تنصحوا بالحق على المناكر تاسو نا الله ودنو اغسطي شرط منکرات بکوئی نو تا غاق نکے یارا امامتی برانا لڑشی غاق نکے یارا تدریس نا بامی اوباسی غاق نکے یارا بیا برانا سوک چاندان را کئی ناستا فرض نو چتا حق بیان کا اما اخذ المیثاق ربی علیکم بیان تنصحوا بالحق
پاک دے علی المناکری کپرد منکر باندے دا باندے دے فخلائی کنو کمون بدولائم نو خوڑلے تخبل ذمہ داری ادا کا ڈیوٹی ادا کا نور گرسکی یہ باکنی نبی بس ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ دا حکم العمال کے روایت دے چه اللہ دا علماء نوادا غسل دا تتاسو برد منکراتو کوئی ومن لا بغافل عما تعملون دے اللہ نا خبر داغن چه تاسوی کوئی دا یو ٹولگیو چه تیر شو دای دا پارا بدل دا آغا سوا چه دای کریو او تاسو نا بدل دا آغا چه تاسو کرل ولا تسألون عما كانوا يعملون او تاسو نا بتاپوسو نکلیشی دا آغا چه دای کول ستانا بستا دا عمل تاپوس کیگی تانا بدا تاپوس کیگی چه تا رد شرکیاتو کڑیو کنا تا رد بدعاتو کڑیو کنا دا تاپوس در نکی چه تا خلق مسلمانان کڑیو کنا تا خلق سم کڑیو کنا تانا بدا دی تاپوس کی حدیث کے راجی بنی اسرائیلو کے علکانو یو چرگ نیولے ابو جلدونی داغنا بڑی استے حضرت شیخ القرآن اصول سنت کے باب النہی عن المنکر کے ذکر کرے دے چراغنے بڑی استے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اور اگر چرگ چرگ والے بینما غلمان قد اخذو دیکا علکانو یو چرگ نیولے او داغنے پا جلدونی بڑی استے اور اگر چرگ چرگ والے او انتا یو سڑے ہولاو چاگے عبادت کو نفل کول اللہ عذاب راولے گو چل فرشتان آلا غیو قتل نو غیوی اندکسو بیار دے غی عبادت کئی اللہ ورغیو ددنا شورو کئی دیو پکی ورسر غرق کئی ذکر دے پا تندیب خوالن راغلے چه ظلم کی گئی او دے غرق نکئی بیدعات کی گئی شرکیات کی گئی او تغرق نکے چه عذاب راضی تبو مرسر غرق کی گئی سیقول صفحاء من الناس اس اتم شبہ پیغمبر پاکی کولا چه تسن پیغمبر کل یو خواتا مخی او کل بل خواتا مخی اول دی راتو بیت اللہ تا مخ کوئی نو منگا آگئی تا مخ و مسکو نو بیادی بیت المقدس تا مخ واروی نو منگا بیت المقدس تا مسکو اس بیاو آئی چه بیت اللہ تا مخ واروی نو ستا اخبر اخبر دین کے شک دے نو منگا ستا سنگا منو تا تا بمدہ سے وئی مڑا اول دی یو پنے بوٹلو اس راتو ایرادی چیزو پن پیرتا اس امبل خواہ بیا استاق بلا پا کے شک دینو وائزی یهودی خو نیما زخدا اللہ دا حکم تابیم گورم چکم خواہ اللہ رضا دے زر رضائیما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانقابی تا عبادت کو داغی طرف تا اللہ ورطا حکمو کر اور بیت المقدس تے مخوارو بیاغی تے عبادت کو شپارس والس میاش تے نبی علیہ السلام داغی طرف تا عبادتو کو مستعیلارو اور حکم راگی چی بیت اللہ تا مخوارو سبوزی کڑے بیت المقدس تا اور دی میاس کے حکم راگی چی بیت اللہ تا مخوارو اگی توی مسجد قبلتین تو خواهی پا کی دو محراب جوڑ کریو نو بیا زمان دا قمقل خلق بلرل نو پا یو محراب کی بے یو طرف تا دو رکاتا نپلو کرن پا بل محراب کی بے بل طرف تا ہوکر پا دیر اوپر سوپر نہیں ہے نو آگئی آگا دویم محراب اسروان کرے دے واغی توی مسجد قبلتین یعنی پا دیر زائی کی دوارو قبلو تا موس شوے دے
نبی علیہ السلام ته حکم راغی صحابه کرام په صف کې ولاړ دي هغه په ځای تاو شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم را تاو شو بل طرف ته او بل طرف ته ودرېد او مزه بیت الله ته وکړو دې کې حکمت سو چې دا شپاړس ورځې میاشتې دې ته موږ وکړو بیا کې تواړو حکمت پکې داو چې عبادت الله دې عبادت د کعبه نه دی عبادت بیت المقدس نه دی که کعبه ته عبادت نو بیت المقدس ته به نه کو که بیت المقدس ته عبادت نو کعبه ته به نه کو عبادت الله دی خو یو طرف ته به مخکې کوم خوا چې د الله خو نو الله یا خوا مخکې بیا دی خوا مخکې دویم دا چې د اخیری پیغمبر په پیشنګورو کې یو دا شو مخکې چې هغه وسمودا بیت المقدس ته مسکی یو بیا بیت الله ته مخړی نو چا پیشنګوري هم صحیح شي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله ته مسکو بیا بیت المقدس ته مخوارو بیا بیت الله ته مخوارو الله ورته وی دا مخلوق ته خیلا چې پیغمبر پاک هم د خپل اختیار خاوند نه دی ځکه ورته ثواب نو هغه څه وکړي د خلکو په زړونو کې وهم راغی چې دا بیت المقدس ته دا دوره موده موږ موږ وکړو شپاړس ورځې میاشتې نو دا موږ زموږ خراب شو نو الله ما کان الله لیضیع ایمانکم ستاسو موږونه برباد نه دي هغه هم ټیکو زما حکم اوس دی خوا کوي نو هغه موضوعونه په خپل ځای صحیح دي او دام په خپل ځای باندې هغه بې ځای نه دي اوس چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته مسکو نو بعض خلک یهود نصارا هغه خوشاله چې زمونږ کعبې ته مخ کړ اوس نبی علیہ السلام چې کله حکم وشو چې بیت المقدس ته مخ واړو دا اول ورځ وی او نبی علیہ السلام ډیر پریشان شو چې زما د پلار نیکه قبله کعبه را نه پاتې شو او دې ته مخ شو نبی علیہ السلام په برابر قتل چې کله به ما ته الله وحی را لیږي چې زه بیا د پلار نیکه قبله ته مخ کوم چې نبی علیہ السلام سموده بیت المقدس ته مونځ وکړ نو هغې سره عادت شو چې عادت شو نو بیا د نبی علیہ السلام په زړه کې یو پریشانی راغله چې اسنه اوس راته الله بیا حکم وکړي چې بیت الله ته مخ واړو نو که بیا راته الله حکم وکړي چې بیت الله ته مخ واړو نو خلق به اعتراضونه شروع کی چې کله یو خوا مخکې او کله بل خوا مخکې او دا کم خلق اهل کتاب چې هغه خوشحاله شوي دي نو هغه هم خفه شي چې زموږ کعبه دې پرېښوده اوس په رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشانی راغله نو الله ورته قد نرى تقلب وجهك في السماء تقلب په معنا د پریشانای دی من ستا پریشانی بر وینو او الله ځان ته د بلندای نسبت وکړه د تقلب معنا دا نه چې دلته چې مخ اړول راړول هغه حدیث چې هغه د اول وخت سره لګي او دا آیت چې دا د اخیری وخت سره لګي تقلب په معنا د پریشانای دی او تفصیل زروست کوم بیا قوان می درته د اجمالی خاکوي نو تقلب په معنا د پریشانای ځکه ورپسې فلنولینک قبلة ترضاها وابرون تعالی قبله تا ترضاها چې خوخه به کې هغې لره آینده سیغه د منظارې ده نو د نبی علیہ السلام خو د مخکې نه هغه خوښه وه نو ترضاها یې ولې راوړه نو وایي دا سیغه د منظارې ده په معنا د ماضي نه داسې نه ده دلته کې نبی علیہ السلام اوس بیت المقدس ته خوشحاله و
نو الله وی اوس خوشاله نه چې خانه کعبه ته مخړې خو آینده کې به خوشاله شي او در باندې پریشانی ده نو آیت د اخیری وخت سره لګي حدیث د اول وخت سره لګي اول کې نبی علیہ السلام برابر قتل چې الله راته حکم وکي خو چې کله عادت شو او بیا نبی علیہ السلام باندې پریشانی دی الله که اوس راته حکم وکي نو اعتراضونه با شروع شي او دې سره د شیو خلک وایي دا موضوع خراب شو نو الله وی اوس دی خوشاله خو آینده به ته خوشاله اوس پریشان ہے آئنده و خوشحال ہے او تقلب پا مانا دا استراب او دا پریشان ہے قرآن پخفلا ذکر کرده و رسل حوالا ورکو سیقولو صفاو من الناس زرده چوائی با بیوقوف دخال گناہ گناہ صفائی بیوقوفا پیغمبر باند چه اعتراض کئی یہاں خمقل لے بیوقوفا دے سیقولو صفاو من الناس زرده چوائی با بیوقوف دخال گناہ سوال اندائی لراد قبل زی آغنا چودی باغی باندے جواب قل اللہ المشرق والمغرب ویا اللہ لرا اختیار دے دا مشرق او دا مغرب مثلا اللہ چکم کوئی که مشرق تاوئی که مغرب تاوئی قل اللہ المشرق والمغرب ویا اللہ لرا اختیار دے دا مشرق او دا مغرب مشهور عالم او تابعی سعید بن جبیر چکلا حجاج بن یوسف گرفتار کر حجاج بن یوسف اغا دا سے سڑے چی پا قرآن دا زور زیر اغا کردی دی دیکھا عجم با بیا صحیح قرآن نشوے لے اغا دا سے سڑے چی دا سہار جمع باغا پخپلا ورکولا چی چاہتا با پا دورا باندے لار او بیا با ترنور خاتو پا مسالا ناستو چی کل چاس درخواسی نمان لراڑی خو بل طرف تا ظالم دوراو چی پلکونو باندې تابعین اغو وجلیو شهیدان کړیو پلکونو په جیلونو کې پراتو چې کله هغه مړ شو او حجاج بن یوسف دورا ظالمو چې بنانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت الله علیه لیکلی دي چې ټولې دنیا ظالمان راجمع کړي د حجاج لسمی سي ته نه رسي او دورا ظالمو چې د وخت باغ پینځه پاو سترګې تړلې چې دا به د خلکو نه ایستي او نو حجاج بن یوسف هغه داسې سړی و کله چې سعید بن جبیر گرفتار کړ نو هغه وی پیش کوي راته چې هغه ته پیش کړ نو هغه ته نه تاسو کوم مسموک ستاسو نوم دی نو هغه ورته سعید بن جبیر نو حجاج ورطوی سعید نا شقی بدبختا سعید وی نیک بختا شقی وی بدبختا تھا وی سعید نا شقی وایا نو سعید بن جبیر ورطوی وی زما پلار ستان زما پا نم خپوئی دو چما لیدا نمی خیو نو حجاج ہو کمگوی علالی کئی جلالوی نو غسم لاس او مخی خانه کعبی تکو اوی اینما گندم تولو جواگم شطر المسجد الحرام دایاتی ہوئی نو حجاج بن یوسف مخ والا نور خاطر تکی مخی والا نور خاطر تکو نو اوی قل للہ المشرق والمغرب قل للہ المشرق والمغرب اللہ لرا اختیار دے دا مشرق والمغرب نو حجاج پر مخی سملوی الٹا سملوی جو الٹے سملو نو اغبی آیات شروع کرو منا خلقناکم وفیا نعیدکم ومنا نخرجکم تارتا نخرا دیز مکنان پیدا کری او دیتا با واپس کوم حجاجوی زر اللہ لوی اندے سے پولے نشما چاگے حلال کو داغ
داغه نه تاسو که زما بارک ستاسو خیال دی نو زما بارک ستاسو خیال دی نو هغه ته عادلون خلق یو انصافدار یو ته پکې نه هغه ته عادلون یعنی الذين هم بربهم يعدلون نو هغه دا وګورئ دا د هغې آیت نه راواغسته او ما ته مشرک وایو ما ته مشرک وایي وی الله لیکي نو چې الله لیکي د هغه نه ډېره وینه لړه چې وینه د ډېره لړه تپوس یې وکړه د حکیمانو نه نو هغوی ورته ویل دی ډېر په جذبه کې په دغه وخت کې او د ده وینه جوش کې وه د ده بدن کې وینه پاتې نه شوه ټوله ووته او بیا چې به حجاج وده شه نو راټوپ به یې کړو یارېده به په خوب کې او چې مړ شي او سړي خوب کې ولیده وی سال در سره الله وکړو د نورو په ځای یو ځل ووجلمه او د سعید بن جبیر په ځای باندې ډېر ځله حلال کړم نو لله المشرق والمغرب دا الله اختیار کې مشرق او مغرب دی کوم خوا چې الله خوشحالیږي به زه پای خوشحال دا جواب دی قل لله المشرق والمغرب وایا الله لار اختیار د مشرق او د مغرب یادی من یشاء الى صراط مستقیم توفیق ورګي چاله چې وشي په طرف د لارې نه باندې وکذالک جعلناکم امة وسطا او دارنګي یعنی کما هدیناکم کذالک جعلناکم څنګه موږ تاسو ته هدایت کړې دارنګي ګرځولې موږ تاسو امة وسطا یو ټولګي عادلان وسطا وسط په معنا د عادل باندې راځي د بهتر باندې راځي نو معنا دا لکه مدارک معنا کوي عدولا په معنا د غوره باندې راځي خيارا لکه ابن جوزی تفصیل کی معنا کوي هنما دواړه باندې وکذالک جعلناکم امة وسطا یعنی عدلا خيارا دارنګه ګرځولې موږ تاسو یو ټولګي عادلان یو ټولګي غوره اشعار د عربو کې مرادي هم وسطن يرضى الانام بحكمهم هم وسطن يرضى الانام بحكمهم اذا نزلت احدى الليالي بمعظمه هم وسطن يرضى الانام بحكمهم اذا نزلت احدى الليالي بمعظمه وسط عادل غرا نو صحابه کرام مخاطبین دی په دغه وخت کې هغوی ته الله وایي تاسو عادلان یې تاسو غوره یې او نن سبا یو سړی راپاڅي صحابه دا کړي دي صحابه دا کړي دي دیو ته عادلان نه وایي دیو ته غوره نه وایي او بیا وایي زه د اسلام خدمت کوم ته به د اسلام څخه خدمت وکړي چې صحابه کرام عادلان ندی او غی فیصله غلطی کړی فتوی غلطی ورکړی دي نو عادلان او غره بیا سوق شو د دې وجنا الکفایه فی علم الروایات د خطیب بغدادی کتاب دی او پای کې هغه صفحه 46 کې ذکر کړی واستدل به المحدثون على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين په دې باندې محدثینو دلیل نیولې چې صحابه عادلان دي انصافدار دي نو څوک وایي هغه بدعت کړي دي څوک وایي هغه ظلم کړي څوک وایي خپل خپلوان له هدي ورکړي دي څوک وایي مال بیت المال مال په خپلوانو تقسیم کړي دي نه عادلان دی او انصافدار دی نو معنا دا وکذالک جعلناکم امة وسطا څنګه چې موږ تاسو ته هدایت کړې دارنګه ګرځولې موږ تاسو یو ټولګي عادلان غوړه
لتكونوا شهداء على الناس دیر پارا چشی تاسو بیان کرنگی بخلقو ویکون الرسول علیکم شہیدا او شی پیغمبر پتاسو باند بیان کرنگی سمطلب پیغمبر پاک باپ صحابہ باند بیان کریو قیامت کی چه اللہ دادا زمان مرگریو دایمان سر اولادو دای ایمان راوڑیو دا زمان مرگریو او صحابہ و تابعینو باندے تابعین پتا بے تابعینو او دغا سبرازی بیاد ہر زمانی علماء دخبر زمانی پر خلقو باندے چه دای زمان مرگرتیا کڑیوا او دای زمان مرگرتیا نوا کڑی سورہ نساء یو سال اختمایاتو گوری 41 پینزمہ سپارہ سورہ نساء آیت نمبر 41 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا سرنگیال بھئیو کل چراولو منگا پاری امت باندی گواہ وجئنا بکا علی هؤلاء شہیدا اور راولو منگا تال رابئی کسانو باندی گواہ پاری امت بمنگے او گواہ راولو بیان جون کے راولو اور تاب منگا پدی امت باندی گواہ کو نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تغیی ویتا قرآن لگو آیا زی اورم اگر تا حضرت ستامخی سنگا ہوا ما ویتا ہوا آیا نو اگر سورہ نساء شروع کو او چی دی آیاتون لرانے نو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام ہوئی چکل آگئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا نو حضرت و طویل ما ابن ام عبد بس کا ابن مسعودا او چه ماو قتل نبی علیہ السلام سترگو داری والی نروخ کنا نبی علیہ السلام سترگو نروخی شروعی اور ماتے ہوئی زبادہ سوام سنچی عیسیٰ علیہ السلام ویلیو دی عیسیٰ علیہ السلام وینا ابیا سورہ مائدی اخیر کے دا کنتو علیم شہیدا ما دمتو فیہم فلما توفیتنی کنتا انتا رقیب علیہم تو سوچ زدائی کیوں ما زبی گوائی کو او چیزو آغستما بیا مانتا پتا نشتے دیوئی عمل بھی پیش کی اگر بازو بیان دیواما مانتا بیا پتا نشتے دارنگی سورہ حج اخیری آیات اتا آئی آیاتو گو رہی نوات ہم ذکر کئی ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم دیر پارا چی پیغمبر گواہ بتاسو وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور شہید تاسو گوان بخلقو باندے دار سلسلہ برا روانی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اُسْوَجَوَئِ چولے منگا دا کارو کچھ بیت اللہ تا مسکو بیا بیت المقدس تا وارو بیا بیت اللہ تا نظر گردو لے منگا قبلہ آگا چوی تپاگے اللہ لنالما نالما بمانا دا نظارہ اللہ تا وسم پتاوا مگر دیر پارا چی ظاہر کو منگا آگا سو کا چاہی تابداری کئی دا پیغمبر داغا چانا چوری کو پندو باندے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِن مُخَفَفْ مِنَ الْمُسَقَّلِ
یقینا دا تابعدار دی پیغمبر ګران ده مگر ګران ده پاک کسانو چې الله ولا توفیق ورکړو الله ولا توفیق ورکړی وما كان الله ليضيع ایمانکم دفد وهم کوي چیرې دا موږ چې دا دوره مزونه بیت المقدس ته وکړو نو هغه بې ځایه لړل تا ته به وایي موږ چې دا دوره عبادتونه کړي دا بې ځایه لړل وایي نه وما كان الله ليضيع ایمانکم نه دی الله چې برباد کړي ستاسو مزونه یقینا الله دې په خلکو باندې نرمي کوونکی مهربان قد نرى تقلب وجهك في السماء پتا ایسرا وینو منگا تقلب وجه کا پریشانی دو مستا اوریدل مانا ونکے ما مخیوئے چاگا حدیث کی چراجی اگر اول وقت سر لگی آیات دا آخری وقت سر لگی نو دل دو تقلب پمانا دا استراب او دا پریشانائی لگا سورہ نور آیت نمبر 37 ودیر شمراواری سورہ نور آیت نمبر 37 ودیر شم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة اطلسم سپارہ سورہ نور آیت نمبر 37 يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما يريد غردنا تتقلب فيه القلوب والأبصار چه پریشان بھئی بائی کی زونا استرگی نو تقلب پا مانا استراب او دے پریشان آئی نو مانا دا قد نرا تقلب وجهك في السماء تاکی سراوی نو منگا پریشانی دے مستا برا اللہ زانتا دے بلندہ نسبت کئی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً نوا بڑو منتار را قبلتا ترضاها چه خوخا باکی آئندہ ترضاها سیدہ دا مزاری پخپلا معناو لگی دا چه خوخا باکی علیلر آئندہ فواللی وجهك شطر المسجد الحرام نوارا مخبر پر طرف دا مسجد حرام شطر المسجد الحرام ویلے پر طرف دا مسجد حرام دائی ندی ویلی فواللی وجهك المسجد الحرام مسجد حرام تا مخکا پر طرف دا مسجد حرام ویلے نو طرفون سلور دی مشرق مغرب شمال او جنوب نو چستانا کعبہ کم طرف تا دا آغا طرف تا مخکا که مشرق تا دا مشرق تا مخکا که مغرب تا دا مغرب تا مخکا که شمال تا دا شمال تا که جنوب تا جنوب تا یا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرقو او غربو 14 ماتو یا مشرق تا مخ گئی یا مغرب تا مخ گئی نو منگ مشرق تا مخ گئی نو کعبی تا شا راجی او که مغرب تا مخ گئی نو کعبی تا مخ راجی دوالا خندی بیادبی دا دا حدیث دا آغا خلقو دا پارا دے کم چه دا خانه کعبین شمال یا جنوب تا دے ردی دا غی دا پارا دے دغه سي طرف ته مخکول دي چې کوم طرف ته کعبه ده زمونږ نه مغرب طرف ته کعبه ده نو موږ مغرب ته مخ کوو یعنې خانه کعبه نه ده ویلې که یعنې خانه کعبې ته مخکولي نو نبي علیه السلام په مونځ کې راوګرځېده چې الله ورته وایي کعبې ته مخ واړو نو آغا صاحب آغای سکا خو علمی انسان ہوا چه آغای معلوم اگر جمدی طرف تا کعبه خو طرف تا مخ که این کعبه خو معلومه نکرا دویم دا ده چه کعبه چه دا نو آغا زیاد نا زیاد
لس دولس د ګزه ده د هغې پلنو نو چې صف اوږدي نو بیا خو د دې کومو کسانو چې مخ راغی دی مخ راغی د هغې اخوا لاړه د هغې اخوا لاړ بیا خو عین خانقابې ته مخ نه شو بعضې خلک رالل نو هغوی وایي نه لږ به داسې په ترس ودرېږي او داسې به ودرېږي او داسې په مخکې کعبې هم په خلکو ګډه وډه کړه موږ یې پې ګډ وډ کړ چې د کوره وځې نو به ته مسافر یې اگر که ته 6 کیلومیټره ځې تراویح پې ګډې وډې کړې اول وی اته دي اوس یې رښتیا او هغه نیت یې پې ګډ وډ کړ موږ یې پې ګډ وډ کړ خانه کعبه یې پې ګډه وډه کړه خلک یې پریشانه کړي دي چې کوم طرف ته مخ کړو یو قاضي و د هغه نوم و چې یو سړی تللی و وی قاضي صاحب ستا څه نوم دی هغه ته یې زما نوم خو هسې ډېر اوږد دی خو زما نوم د کبوتر تلفوق بنت پشمپانز ده وی دا څنګه قاضي صاحب یاره خبره اوږده ده وی زه چې راتلمه قاضي صاحب اول درنه یو څو تپوسه کومه زه چې راتلمه په دې لاره کې مې یو سړی ولیده چې په خوړ کې خلکو درولی او ټیټ کړی و او د شاته مې بادرنګ وردغه کول ما هغوی ته دا څه کوي دا ظلم کوي شرمول کوي هغه وی دا قاضي صاحب حکم کړی دی وی او دا ما حکم کړی و وی دا ولې وی دا زه حکیم یم نو دا سړی راغلی وی زما قبض دی ګېډه مې سخته ده ما چې کتاب وکوت نو پای کې لیکلي و جل آب کج تخم خیارین جلاب کج تخم خیارین چې تخم خیارین جلاب ولا ورکوي نو دلته جوړ کړ جل آب کج تخم خیارین نو جل وایي لمسی ته کج وایي ټیټېدو ته او آب وایي اوبو ته تخم خیارین وایي بادرنګو ته نو ما یې ته نن نسخه جوړه کړه چې د اوبو کې ودروي ټیټې کوي لمسې پې واچوي او د بادرنګو کار ورسره وکوي وی ښه دا خو ته ډېر ښه حکیم یې وی مخکې راتلمه نو ما ماشومان ولیدل په قبرونو میتیازې کولې ما خلکو ته وی داسې کوي بې عزتي د قبرونو کوي وی چې قاضي صاحب حکم کړی وی او دا ما کړی و وی دا ولې وی دا ځکه چې زه په متحد یم نو اکثر چې دا قرآن کې خدای وایي وبالوالدین احسانا مور پلار سره ښېګڼه کوي او مور پلار چې کله کله بچو ته غوسه شي وایي زما په قبر به میتیاز هم بیا ونه کړي نو دا د مور پلار یو ارمان چې زما په قبر میتیازي وکړي نو ما یې دا واړه بوځئ دا یتیمانان چې د مور پلار په قبر میتیازي وکړي پېښه وی قاضي صاحب په لاره چې راتلمه یو سړی مې ولید سپایانو نیولی و او قبر یې ولکه نستی و ژوندی ښخ و هغه چغې والې نه غواړم نه غواړم خو هغوی ویل نه ما یې داسې کوي وي دا ښخه و ما یې ولې وي قاضي صاحب حکم کړی دی وی او دا هم ما ویلي و وی دا ولې وی یم مجتهد خو کله کله چې مې ضرورت راشي د فقهاو کتابونه ګورم اگر چې پې نه پوهېږم نو د فقهاو کتابونه دې سړي له ما نکاح تړلی و دی روک شوی و نو ما د ده ښځه بله په نکاح ورکړه او نکاح مې وتړه دې څه موده پس را پیدا شو او راغلی چې قاضي صاحب ما له خو نکاح تا تړلی و د زما ښځه بله په نکاح ورکړې ده ما چې کتاب وګوته نو کتاب لیکلی والمفقود کالمیت روک شوی په شان د مړي دی ما ودې خو مړی وی بوځئ ښخ کوي
د ډېرې چغې وهلې نه غواړم خو ما نه خاښې کوي وی ښه قاضي صاحب ستا نوم څه دی وی زما اصل نوم هغه بل شان دی زما نوم دی قاضي ابن منصور ابن موسی قاضي منصور ابن موسی نو قاضي وی غټ مارغه ته ټپس ته نو ما وی قاضي نه صحیح کبوتر صحیح او منصور دی نو من وی سالویختو سیرو ته ما سالویخ نه صحیح ریتل صحیح یو چټاکای صحیح ځکه سرنفسي کومه سور دی نو سور وی غټ شپېلای ته ما غټ شپېلای نه صحیح فوک صحیح د پیاس پردا ځکه سرنفسي کومه او ابن موسی دی نو ما چې ابن نه صحیح بنته صحیح او مو وی غټو ویختو ته نو ما وی غټو ویخته نه صحیح واړه صحیح پشم صحیح پشم دی وړو ویختو ته وی او سی دی نو سی وی دیرشو ته نو ما وی دیرش نه صحیح پانزده صحیح پینزده صحیح نو زما سر نوم دی قاضي منصور ابن موسی خو اوس ځان توام کبوتر تلفوک بنت پشم پانزده دا کبوتر دلفوک بنت پشم پانزده یو نو دی وزان اتحادونه کوي داسې مخکا او لږ داسې پترس ودرېږه او خانه کعبه لږه داسې هلکه طرف یې ویلی طرف د خانه کعبې ته مخکا طرف یې زمونږ د مغرب دی نو بس مغرب طرف ته مخکا څه یعنې خانه کعبه یې نه دی ویلی قد نرا تقلب وجهک فی السماء تحقیق سره وینو موږ پریشانی د مستا برا نو واړه مخبل طرف دا قبلې ته چې خوښه به کېږي لا آینده فول وجهک شطر المسجد الحرام نو واړه مخبل په طرف د مسجد حرام باندې پیغمبر پاک ته حکم نو کله پیغمبر ته حکم کوي کله امت ته حکم کوي کله هیڅو مکانی راړي او کله زمانی راړي چې کم ځای او کم وخت یې واړوي مخ وحیث ما کنتم او کم ځای کې چې تاسو نو واړوي مخونه په طرف د مسجد حرام او یقینا کسان چې ورګه ورته کتاب ای خپويږي انه چې دا تحویل قبله دا رښتیا ده طرف درب داینا او نه ده الله نه خبره ده نه چې دی کوي او ګټراړي هغه کسان الله چې ورګه شو دی ورته کتاب هر یو دلیل ما تبیو قبله تکانو دینو تابدار کی استاد قبله وما انت بتابع قبله او نو تابع کی دنګه د قبله د دایو او نه باز دینا تابع کی دنګه د قبله د بازو ومن تبعت اهواهم او گتتا بیشوید زید خیالاتو هدوی خیال تا دیو قتل ایرا خلق پانشی ایرا خلق پانشی ولن تباتا احواهم او گتتا بیشوید زید خیالاتو دی خیال بسلاری من بعد ما جاہاکا من العلم پس آغینا چراغ تارد دی علمنا پویا در ترالا او بیا هم ته د خیالاتو پسې روانې چې هر خلک به خفه شي دشمنان به ډېر شي جګړې به شروع شي نو که د دوی خیال پسې روان شوې ولن تبعت اهواهم که ته تابع شوې د دوی د خیالاتو پس د هغې نه چې راغې تا ته علم ما لک من الله من ولي انک اذا لمن الظالمین نو یقینا تبا په دغه وخت کې شي د ظالمانو نه چې پیغمبر ته وایي که د خلکو خیال پسې لړې ته به د ظالمانو نه شي نو مولوي صاحب ته وایي استاد نن مې یو نوې مسله زده کړه چې وایي څه وایي ته خو ډېر لوی ظالم یې ما ته دې ظالم وایي او ته د خلکو خیال پسې روان یې او حق نه بیانې الذین آتیناهم الکتابا آگا سان چور کڑے منگا غی لر کتاب پیجنی اگا یاقانیت دی کتاب لگا چھ پیجنی خپل زامن یعنی یعرفون القرآن
یا یعرفون النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا یعرفون امر القبلہ پی جنی دی حقانیت قرآن پی جنی دی حقانیت پیغمبر پی جنی دی دا امر دا قبلی کما یعرفون ابناهم لکا چی پی جنی خبر زامن ابن جزئی تحصیل کے دادرے والا اشاری کری دی او یقیناً یاو ڈلال دین پٹائی حق وهم یعلمون او دی خپوئی کی پا حق باندے حق ثابت دے طرف در افستانا فلا تکونن من الممترین نمکے کرتا تو شک کرن گناہ پر نزول عذاب کی بدائی گورا پیغمبر پاک توئی فلا تکونن من الممترین نو دے پیغمبر شک کو نا دا دا خطاب دا قسم دا کنائینا لگا پختانو ایلوری تے اوران گوری تاتے اورو خواهی چه انگور تا غصه شی انگور تا غد نشی کول زیر ناستی ندازر لور تا بکنزلو شی دکار نیو بغرمر آپاس ایو سلاگوتی نو اردیو اور انگور تا کوئی لور تا خطاب پیغمبر تا مراتن امت دے وَلِكُلِّ وِجَهْدٌ وَمُوَلِّهَا تنوین کلن کے عوض دے مضاف لے معذوفانا لکل احدین یا لکل قوم دا پارا دہار یاو تن یاو طرف دے چدے مخون کے دے آغیتا فاستبقوا الخیرات نو تلوارو گئی کارنو دنی کوتا او کمزائی کی چیتا سنو رابولی تاسولا اللہ ہوند او یقیناً اللہ دے پار سبان قدرت والا دکم دانا چتوواتی حیثو مکانی نوارا مقبل بطاف دے مسجد حرام باندے وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ او دا تاویل لقبلی رشتیا دے طرف در افستانا او ندے اللہ نا خبر دانا نسطاسوی کوئی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَا والبیاوی مخی اموئے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَا والبیاوی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَا فرق دادے مفک حیثو مکانیو نمانا دا دا کم دانا چویا دیتا اس حیثو زمانی دے ومن حیثو خراجتا سو وقتی چویا دیتا یعنی کہ سو وقتی کم زائی کی وارا مقبل بطرف دا مسجد حرام باندے او کم زائی کی چوئی تاسو وارا مخنا بطرف دا مسجد حرام لئلا یکونا ان فعلنا ذالکا منگا دا کاروکا لئلا یکونا للناس علیکم حجتون دیر پارا چنشی خلقو لرا پتاسو باندی دلیل بانا حجت پا مانا دا دلیل حجت پا گانو مانو باندی رازی دل پا مانا دا دلیل ذکر آخری پیغمبر پر نخو کیا و نخداوا شاہ بسرز بیت المقدس تا سمودموس کئی ابیانو بیت اللہ تا مخڑی نو چاہا خبر رشتیا شی دیر پارا چنشی خلق لرا دلیل بانا الا الذین ظلموا منهم الا پمانا دا لیکن او مستثنا منقطع دا او مستثنا منقطع زان مرتضا و خبری نمانا دا الا الذین ظلموا منهم لكن الذين ظلموا منهم يحتجون بباطل من الحجج لیکن ظالمان دینا دلیلی بباطلو فلا تخشوا واخشوني نم یری گئی دینا زمانو یری گئی او دا کارون میوکرن ولی لیوتن من احمدی علیکم دیر پارا چبرگا خنیمتون بتاسو او خامغا تاسو نارم نمائیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم کاف صفت دا مصدر معذوفہ الموصوف وطا مفسرین اگا مصدر معذوفہ وطا مفسرین مختلف راو باسی نسو کوئی تحت دون ہدایتا کما ارسلنا فیکم رسولا لار موئی لار
لکه چې پیغمبرم در کې راولېږه هغه درته لار وښودله یا اتمو نعمتي اتماما که اتمام رسالتنا فیکم پورا کوم خپل نعمتونه په تاسو په پوره والي لکه چې راولېږم یې تاسو کې پیغمبر ستاسو نه نو دا هم نعمتو څوک وایي فاذکروني ذکران یاد گئی مالا پہ یادولو باندې کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لگا چراؤ لے گا من تاسو کے پیغمبر ستاسو نا امام نصفی آٹول ذکر کری دی یتلو علیکم آیاتنا چلو علی تاسو باندې زمنگ آیاتنا اور پاکی تاسو لا خری تاسو قرآن و سنت ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون خی تاسو تانا چه تاسو ور باندې نپوئی دی فاسکرونی اذکرکم یاد گئی مالانو یاد بکم تاسو نو سمطلب کتا اللہ نے یادے نو اللہ تا نے یادے تو تا نے یاد یہ رہتے نو دا مانا ندا مانا دا آیات دادا ما یاد کئی پتا بدارائے زب یاد کم تاسو پر نعمتونو زبا در باندې نعمتونه وکما نو کته تابعداري نه کې زبا نعمتونه نه کوم فاذکرونی اذکرکم یاد گئی ما را تابعدارای باندې نو یاد وکما تاسو را په نعمتونو باندې واشکرونی ولا تکفرون شکر واسي زما ولا تکفرون او انکار مو کوئی زمان تابدار آئینا زمان شکر باسی وشکرونی ولا تکفرون شکر باسی زمان انکار مو کوئی زمان تابدار آئینا زمان شکر کئی زمان احمدون در باندې زیاد کم سورہ مائدہ نمبر 66 گورش پکشویتم ولا أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم کدی جاری کړي تورات او انجیل هغه چرا لګل شوی دی تاسو طرف دراب دینا لا کلو من فوقهم ومن تحت أرجلهم خوراک بگو دی د پاسه نه د لاندې د خپونه د بارنا بینو اللہ میوی پیدا کڑی ٹیمپ ٹیمپ میں وارانو کول او دلان دلخ کونا زمکا کی بینو اللہ نعمتونا پیدا کڑیو کدائی شکر اسلیو او تابداری کڑیوا دارنگی سورہ ابراہیم گو رئی نوانتا ہم ذکر کئی وہ میان سورہ ابراہیم وَإِسْتَعْزَمَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کله چې اعلان وکستاسو رب کتاسو شکر وکړئ لَأَزِيدَنَّكُمْ نو زیاد بکم تاسو له نعمتونه وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کتاسو انکار وکړئ یقینا زما عذاب دې سخت دارنګ دلته کې وایي فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ومؤمنانو یا ایها الذین آمنوا هر کله چې خلک اعتراضونه کوي نو زړه متانګه اوس امور مصلحه ومؤمنانو امداد غواړي په صبر او په مسره ان الله مع الصابرین یقینا اللہ دے سرد صبرنا گنا صبر ببیا کے چه دا خواهی دین بیانه اعتراضون تا بزان نیسے تکلیفون تا بزان نیسے مست عشقان عاشقان دائم لا یخافون لومت لائم عاشقان بخبل عشق کے ہمیشہ مستی لا یخافون لومت لائم دا ملامت یا دا ملامت کنگونا نی حریگی اغاق اخبر عاشقائی کے مستی دا مسئلہ دا عشق دا مسئلہ دا مین دا
اجد الملامت فی هواک لذیذتون حبان لذکر کا فلیلمی اللہ ومی ستا پا نم باندے چی میں سوک ملامت کئی زب خوشحالے گما اجد الملامت فی هواک لذیذتون حبان لذکر کا فلیلمی اللہ ومی چی سوک میں ستا پا نم ملامت کئی زب کی خوان مو مالا مزرا کئی مالا خوان را کئی ویوام چې په دواړه مخې ښکل کم څوک چې د یار خبرې ما سره کوي چې د دې مسئلې خبره ورته کوي نو خوشحاله شه چې د توحید او سنت خبره ده په دې خوشحالېږه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین یقینا الله دې سره د صبرناکو نه ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله اموات وګدی کې مرګ راغی پروا مکو که مرګ راغی نو بې ځایه مړ نه یو بې ځایه نه مړو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مو هغه چاته چې ووژل شو په دین د الله کې امواتون عبس مړه امواتون عبس مړه شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتونو لیگی آگئی پا طالب گرائی کہ ما مطالعہ کڑوا اوزان می تیار کڑو زکا ما تا پتو چکل زمان صلاح شروع کم نو خام خواہ مناظری او جگڑی او باسونو برازی او طالبانو تبیوی چکل تا پکلی کی تقریر کے یا بلزای بیان کے نو اول دا وګورا چې زبا دا مسله بیانو نو چې کومه مسله بیانې نو دا یې دلایل وګورا او بیا د مقابل دلایل وګورا چې د مقابل دلایل دا دي نو چې کله ته مسله بیان کې نو که چارته مقابل مولای او غدر ته ودرې او غوي چې حدیث کې دا راغلي نو څنګه چې تاسو د مقابل دلایلی معلومه بیا غلې شي چې غلې او نه پوهه نو بیا به ملامت آئے او خلق با په ځای د سمې لارې غلط لارې ته واړي نو ول د خصم دلایل وګوره خپل وګوره نو شیخ القرآن ما کو طالب ګران ځان تیار کړو نو اکثر بلا سوا چنا صاحبہ دی مرتدین و مشرکین یو مولا راوستو اما تا راش مولا راغلی د سره بحث وکړه نو ما صاحب د مطالعه ټیم بیانو کبا نتلم وی به پټ شو او پر شرانه وی نو خامخا بدلما نو ما بزان تیار کړو شیخ القرآن کاروبارونو مقصر هغه ځایونو کې روان کړي چال دي کې زیارتونو نو دا یې مخه ته به کاروبار روان کې چې مسله کوم او ځان له کاروبار کوم توډيري کې زیارتو میاں ګلو بابا لو زیارتو د دې علاقې او خلک واغې لاتل دا یې مخه ته شیخ القرآن ځای په کرا باندې واسطه پای کې ماشینو لګو دورو یو ورځ ماشین کې ناس وما او پدې کې سورہ زوالو شیخ القرآن په پردي کې لیکي از زیارت مجھے تا مسئلہ کو آسان کار نو نوے او سبعون نا ورسغتش لاس باو خدا اعتماد پر ابو العزت باندے دیرو نوے زناستم مشین کے او کسان ران رماتے ہوئے راش من مولا راوستے دے باس ورسرو کا نخلنو جماعت تا جلرما اوس کله را جمع دی په دیوالونو خلک ناس دي په چتونو ناس دي جمعه ډک دی زاریان شو مچ داس دي یو مولا راوسته د مردان نه چې د سره باباس کې ما خمن کې ناستو ودا مولا ما ته ویو چې دا اولیاء بارکه تسوای یما زوام
چې اولیاء نیکان بندګان دي الله ته ډېر نږدې دي او لوی خلک دي وینا دا چې مړه دي دی باره کې څه وایي ما چې ته وایې چې مړه دي نو زه هم وایم چې مړه دي وینا دا اولیاء کرام چې خلکو ښخ کړي دی باره کې څه وایي ما ته وایې چې خلکو ښخ کړي دي نو زه هم وایم چې خلکو ښخ کړي دي د مولوي صاحب غلی شو اوس غږ نه کوي زه به د ده په مطلب پوه وم خو ما خو دې په خپل سوال کې راګیرو او د شیخ القرآن دا کمال و ما څو ځایو کې لیدلی و چې چا به ترې تپوس کو نو ښه داسې په کلاره غوندې سړي به وي دله جواب نه ورځي او سړه غوندې یو خبره به یې وکړه او سړی به یې په خپله خبره کې راګیر کو نو شیخ القرآن ورته وایي به ته وایي نو شیخ القرآن ورته وایي بس نو هغه وایي نه که نه زه وایم چې هغه اولیا چې خلکو ښخ کړي دي او مړه دي دی باره کې ته څه وایې نو شیخ القرآن وایي چې ته وایې چې مړه دي خلکو ښخ کړي خو زه هم وایم که نه نو هغه نه شیخ القرآن ورته وایي ګوره ستا سوال بل دی خو تا نه سوال غلط شوی دی ته دا وایې چې کوم اولیاء کرام چې د دې دار فنا نه دار بقا ته تللي دي د هغوی باره کې ستا څه خیال دی مړه دي او که ژوندي دي بیا وایه دا کوم مطلب دی نو شیخ القرآن ورته وایي زه وایم چې هغوی مړه دي او خلکو ښخ کړي دي او د دې دنیا په اعتبار باندې مړه دي نو هغه ورته وایي قرآن کې چې خدای وایي چې مړه ورته مه وایئ نو شیخ القرآن ورته وایي قرآن کې خدای کوم ځای ویلي چې مړه ورته مه وایئ وی قرآن کې شته که نه وی کوم ځای دي وی راغی وی قرآن یې راواغست خلکو ته وښیه نو هغه قرآن راوغست خو کله شپاړسمه سیپه راوړی او کله دویشتمه راوړی او وړم دی شیخ القرآن وی زه غلی ناست وم ځان مې غلی کړی و کتل مې ده ته ښه چې پنځه منټه په ده خولې راغلې او دا پاڼې اړی راړی ما ورته دا قرآن لږ دې خوا که چې دی خواهی که ما څنګه پاڼې واړولې د شیخ القرآن خو ګوتې عدد شوي وی دا آیت راووته ما چې دا آیت خو نه دی ښه درته معلوم دی خو وی ما ته وایي ما چې دا آیت دی لا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله اموات بیا دا وی خما د دې ترجمه وکړه ټکي ټکي ولا تقولو مه وایئ لمن آغا چاہتا یقتلو چو اوجل شو فی سبیل اللہ پلا رضا اللہ کی میں چلک صبرو کا یقتلو اوجل شو اموات مروتا موائے و دا یقتلو خمانی کن چو اوجل شو یہ آو ما چسا اوجل شوی سی مرن سی مر آغیتا ہوئی چی ساتی اوخیجی بدن روغی وجل شوی هغې ته وایي چې په ټوپک وویشتی شي بدن یې سوری شي په چړې والی شي بدن یې سوری شي په څه ووالی شي بدن یې ټوکړي شي نو هغې ته وجل شوی وایي او مړی هغې ته وایي چې ساعت یې وخېږي بدن یې ووږي نو ظاهره مړی نه صحیح وجل شوی صحیح که تش ساعت یې نه دی ختلی بدن یې هم سوری دی ټیک شوه وی دی وی چی آو وی خلقو تاوی چی وطا خود دنا مور پسی زیادتا کرا دو تا تشمڑی ہوئی دو تا جلی شوی وائی یوی پتیلو وی بلی پتیلو بل راشی اصحاب اللہ سے وی استاز پتیلو گا سو وو زناستی مو خلقوی زی تینا دامو اسیانامو وی خلق تینا لارل جماعت کے ازاو دے پاتی شو ما توی دا تا ما سره څه چالو کو ما چې ما در سره څه چالو کو راغلی راپسې تیو وی چې زه خو دی د مردان نه راوستی وم او ما لا چای هم ناشته مې هم نه ده کړې او دی ما ته وی چې مونږ به درله پیسې درکوو که دې پړ که نو ما سره خو د واپسای ټیکټ هم نشته زه به څه کوم ما چې راځه وی ځان سره مې مشین ته راوسته
ما سره په باورچی وخت مې هغه چای پخا کا پراټا پخا کا چای پراټا مې په خورل او بیا مې له 15 روپیا ورکړ په زمانه کې 15 ډیر شي 15 روپیا مې ولور کې ځان دا وانه دا ستا ټیکټ دی اوسه وی چې خدای دې په بیا باندې راځم خدای دې راوسته و هغه ضرب دا یاد وای مړه ته مو ای زم نو ته نو وجلی شو خو تمام کړه یو تلوي خو ته ویل دې کدا مانی نو بیا به دې پر سفر نه دی سړیا د ژوند ما مخکې ویلي 15 قسمه دی یو د مور په ګېډه کې دی یو په دنیا کې دی یو په خوب کې دی یو په برزخ کې دی یو د قیامت نه بعد دی او هر یو ژوند جدا جدا دی د هر یو احکام جدا جدا دي کته د برزخ ژوند د دې ژوند په شان وای نو بیا به رزق هم د دې دنیا د رزق په شان وای کنه یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله نو چې دې دنیا کې رزق خوري نو هغه د سم ماته کنه نو بیا په قبر کې او د سم ماته نو چې په قبر کې او د سم ماته نو هغه په سکه پروت دی بیا هوتا دا اولیاء بی عزتی ورته په ګونو کې پروت دی دغه بل خو غتلې نشي او رزق ولا ورکول شي سوره آل عمران یوصل یو کم دیر سمات وګورئ یوصل یو کم او یایما سوره آل عمران آیت نمبر 169 حال تویو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون بلکہ ژوندۍ په دې درب دوی باندې يرزقون رزق ولا ورکول شي چې دې دنیا کې رزق خوري نو د سماته نوال چې رزق خوري نو چرته دي او ګټوای رزق دا هغه جهان دی نو موای ژوندوم دا هغه جهان دی او چې دا هغه جهان ژوند دی نو الله وی بل احیاون بلکې دی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ پاغي ژوند باندې تاسو داغي ژوند پته نشته نو چې الله وی ولکن لا تشعرون تاسو نه لیکن تاسو نه پوهیږئ پاغي ژوند نو چې ته په نه پوهیږئ نو بس آرام کې نه کنه تو څنګه په کې بیا وې چې څنګه ژوند دی او څنګه ژوند دی الله وی نه پوهیږي بس نه پوهیږي سورہ النحل یو اجتماعات وګورئ الته سوئی والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء الته مړي او ژوند دي دلته وی مړو د موای ژوند دي او الته وی مړی او ژوند دي نو ژوند او مرګ د دنیا ژوند یو د برزخ ژوند دی د دنیا په ژوند نه دي مړ دي د برزخ په ژوند دي او مړ نه دي نو دې راغی نو څه ولړل وای دنیا ګډه وډه ده امولای سے بارس گاڑ وٹ کر دنیا گاڑا وڑا دا دنیا گاڑا وڑا دا دو مارس گاڑ وٹ کر دلتا سوئی امواتن غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون او دین پوئی چکالا با پورتا گریشی دلتا وما یشعرون ایانا یبعثون اول دوی ولیکن لا تشعرون ال دیو تاسو نه پوهیږئ دا غي په ژوند دل دیو دی تخپل هم پته نشته د خپل ژوند چې کله به پورته کړی شي خپل باید ځان د حال نه دي خبردار وما يشعرون ایانا یبعثون او دلته وی بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف و چې کله ته مسله بیانې او درگاہ کی تو آئی چولیاء کرام دی دنیا پہ اعتبار وفات تھی
ستاسو د حال نه ندي خبر د خپل حال نه ندي خبر او د دنیا په اعتبار هغه وفات دي د منجور تا پریدي منجوران مشرکین آئیبا جگڑا کئی طالب تاوان کئی تاب وجنی تاب ٹکئی تاب نقصان رسئی نو امتحان بلازمن رازی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خامغا امتحان کو تاسو باندې منگا پیوشی باندې دیارے والجوئی او دلوگی ونفس من الاموال او کموالی دا معلوم والانفسی او دا نفسنو والثمرات او دا میوو گو رسول سے ذکر کر یو من الخوف دیارنا تاب یاری دویم والجوئی او دا لوگینا لوگا کوشش بگئی چستا دا آمدن ذرائع خرابی کی درم و نفس من الاموال دا کموالی دا مالونونا مال بر اللہ خرابی او سالورم والانفسی او دا نفسونونا مرگری بر اللہ وجنی زامن بر اللہ وجنی او پینزم و سمرات او دا میونا داہون بر اللہ جاڑی والثمرات او د میونا سوی ذکر کل پینزه او پافتا کی سو رازی دا پینزه رازی با امتحانون او تکلیفون ای و چه تا زان کلک نو دو رازی با بیا خوشحالی اخیری جون با خوشحالی و بشر صابرین او زیر ورگا صبرنا گلا دا پینزه رازی تکلیفون تا زانو نیسا آخری جون بے دا خوشحالائی بیا با مرگری شاگردان بئی او دنیا بئی استا سر بولاری و پتا بزار قربانی و بشر صابرین او دیر ورگا صبرنا گلا صبرنا سوک دی الذین اذا صابتم مصیبہ آگا کسان چکل ورسی آئی تا مصیبت قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مصیبت ویلے دے دا کب مرگی ہو قبل سے قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نوائی گئی منگا دا اللہ یو اور منگا دے اللہ تا واپس کی گو یعنی اللہ تا الوقت بیداری اور اللہ تا اولاری قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِلَيْهِ مُنْگَدَا اللَّهُ او مونگا دے اللہ دا واپس کی گو نو چند چا دا عقیدہ تکلیف تے ازانونی و پا مصیبتونو کم اللہ تا متوجہ دے نو اس گور دا آغای آغا ستارون آغای تاو لگی دل تمغی آغای تاو لگی دل یو اولائک علیہم صلوات من ربهم دا کسان چی دی دی باندی آفرین و شاباسے دے طرف در عبد دینیا دویم و رحمتنو میربانی او دریم و اولائک هم المحتدون او دا کسانم دی بسم اللہ باندی روان و اولائک هم المحتدون او دا کسانم دی بسم اللہ باندی روان دا دری تمغی و تولا گولی چه امتحانون و تکلیفون تا دی زانونی و یو اللہ بدر باندی آفرین و شاباسے ہوئی دریم دا اللہ رحمتون و میربانائی بی در باندی او دریم دا چه اللہ با توفیق در کی و تبکلہ کلارے اولائک علیہم صلوات من ربهم دا کسان جی دی باندی میربانائی دی طرف در عبد دینا و رحمتون و میربانی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ او دا کسانم دی سملار باندی روان سملار مندون کی پا سملار باندی کلک شوی اس در باندی مہر دا استقامتو لگی دا چه امتحانو تا زانو نیو او پا امتحانو کی کلک پاتی شوی تفریح